إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. د پښتونخوا وطن د پښتنو پریر ستر کور کې باچاخان مرکز کې راجمع شو د باجوړ ډیرو درنو پښتنو مشرانو سیاسي کارکنانو د مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکو ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوو او د دې نننۍ غونډې کومه تابعیات چې کومو هم ملګرو کړې ده د هغه ټولو مشرانو د هغه ځوانانو ډیره زیاته مننه من کوو چې د هغې هغه ستړي موږ لیدلي چې څو ورځونه دلته د پېښور په دې مختلفو بازارونو کوڅو کې دی ګرځېدل او زموږ هغه پیغام زموږ هغه بیانیه او قامي غږ چې موږ هلته د باجوړ په هغه سردرو کې د هغې دپاره لګوي هغه خبرې هغه پیغام هغه منشور موږ لیدلو چې دلته په پېښور کې زموږ میشت عزیزانو هر یو کس ته رسول کېدلو په ځانګړې توګه باندې زه د یوت آبچارمنګ چې کوم زموږ ملګري دي ملک زاهد نایب صدر صاحب جنرل سیکرټري نثار باغي او سیر نایب صدر اجمل خان صاحب او د ټولو ملګرو مننه کوو چا هم چې څومره ستړی او هڅه کړې ده په دې کې ګرانو ملګرو خبرې وکړلې تاسو ته مشرانو او کمې خبرې چې لازمي وي ډېرې زما په خیال باندې ستاسو وړاندې وم کړی شولي او هم ویلې شولي په دې وخت کې که موږ سوچ وکړو نو زموږ د قامي فکر او د قامي ګوند او د قامي تحریک چې کومه مبارزه ده په دې پښتونخوا وطن کې نو دا نوې هم نه ده او دا صرف د ټاکنو د الیکشن تر حده هم نه ده 100 کاله یو تاریخي تسلسل لرو موږ په دې خاوره کې او موږ ویاړ کوو په هغه تاریخ په هغه دور باندې چې د چا سبه 10 کاله تاریخ او د چا سبه 20 کاله تاریخي خو د دې پښتون قام سره د خپل قامي او نسلي زرکلونه تاریخ سره 100 کلن ډېر ویاړلې د قامي تحریک منظم او پیاوړی مزل او تحریک هم پروت دی همدغه تاریخي تسلسل دی چې دې حد ته دې زمانې ته را رسېدلی دی زموږ فکر دا دی چې د ټاکنو د الیکشن د عمل هم پکې راځي دا هم د قام د ګټې او د تاوان د فیصلې وخت دی موږ به ډېر شعوري کوشش کوو چې په دې وخت او مرحله کې هم موږ خپل ولس ته خپل پیغام خپله خبره خپله بیانیه خپل قامي غږ دا ډېر په مؤثر انداز کې ورسوو وخت زموږ سره ډېر لږ دی او کار ډېر زیات دی زموږ سره ستاسو له ټولو عزیزانو نه به زموږ دا خواست دي چې دلته په پېښور کې څومره میاشتې وایي پینډۍ کې تر د کراچۍ پورې او زموږ دا غږ اوري نو یقینا چې دلته کې کم ملګري د هغوی وټ دلته کې دی د هغوی پاتې کېدل هم دلته لازمي دي ځکه دا جګړه چې کومه ده دا صرف زما د ذات تر حده پورې نه ده دا صرف یا د قامي اسمبلۍ د باجوړ د اتم حلقې د قامي اسمبلۍ د سیټ دپاره نه ده بلکې دا پیښه مبارزه او په اتم تاریخ باندې کیدونکې چې کومه قامي فیصله ده دا د ټول پښتونخوا وطن د راتلونکي سره تړل شوې ده د دې ټول قام راتلونکي نجات د دې خاورې چې کوم دی دا موږ ګڼو چې دا د دې فیصلې سره تړل شوې ده که چېرته دا قام موږ په دې باندې پوه کړلو دا خپله خبره هم په صحیح انداز کې ورسوله نو دا به کېږي په اجتماعي حرکت باندې زموږ به خواست د ټولو عزیزانو نه چې په باجوړ کې یقینا غریبي هم شته مسایل هم شته بدامني هم شته بدبختي هم شته دی خو دې قامي فیصلې له راتګ هلته ولس ته رسېدل دا زموږ ستاسو د ټولو اجتماعي ذمهواري ده نو کوشش وکئ د خپل وطن نه که موږ باري زموږ غرونه عزیزان په هر ښار د پاکستان کې خپل محنت خپل همت کوي خو دا یو څو ورځې دا د قام دپاره هم ایستل دي خپلې خاورې له راتلل دي هر پښتون له ورتلل دي هر اجري جومات ډبې له بازار ته رسېدل دي او په حیث د قام باندې موږ دا خبره کوو بیخي موږ په قامي خبره کې تفریق نه کوو زه اکثر خبره کوم په دې غونډو کې د پی ټي آی ځوانان زه ډېر مخاطب کوم که په پی ټي آی کې د پښتنو بچي دي نو دا هم زموږ د دې خاورې بچي دي سره پنجاب او د بلې دنیا نه دي راغلي دا هم د دې خاورې د ګټې دا تاوان په فیصلو کې برخوال دي که یو ګټوره فیصله سار له راځي په انات کلي کې ما ته نن یو ځوان میلاو شو
ما ته ویل زه د پی ټي آی سره تعلق ساتم هوټ به تاله در کوم. مال په څه بنیاد باندې هوټ راکې؟ ویل په دې بنیاد باندې هوټ در کوم چې کم خلک زموږ مخې ته ولاړ دی د خپل ګوند په نامه باندې، نو زه په دې پوه یم چې دا د دې باجوړ ترجماني نشي کولی، ځکه موږ هغه له هوټ نه ورکوو. نو ویل ځکه په پی ټي آی کې ولې نه یم، خو دا هوټ چې کوم دی د قامي اسمبلۍ دا به موږ تاله درکوو. پرون په ښار بازار کې موږ ګرځېدو، یو بل ځوان د تمان خیلو هغه راسه میلاو شو، بیا یې غونډه هم جوړه کړې وه. نو یوسف نامه ور هغه ځوان ما چېرته لیدلی هم نو، په عمر کې په اول ځل مې ولیدلو. خو ډېر په مینه کې زموږ خواله رالې او ډېره مینه یې ښکاره کوله. ویل په سعودي عربستان کې زه خپل کار مزدوري تجارت کوم او ستاسو خبرې ما په دې فیسبوک باندې اورېدلي ومه په پی ټي آی کې. استاد د نثارباز دا خبرې ویل چې ما واورېدې، نو ویل بالکل لیونی شویم، دا ذهن مې ویل بدل شولو. هغه شکونه او شبهات چې په دې ذهنونو کې میلو، نو ویل هغه د ذهنونو نه ووتل. نو په 6 تاریخ ویل زما سعودي عرب ته واپس ټیکټ و ریټرن، هغه ټیکټ ما کینسل کو، خپل هوټ به ملاټین له ورکوم او ټوله کورنۍ کلی به تیار وم. ځوانانو ستاسو نه موږ دغه د قام ننګ غواړو، که په هر ځای کې ولاړې وئ خو د دې قام بچي وئ، د دې خاورې بچي وئ، د دې خاورې د ګټې تاوان نه بچ کېدلی نه شو. موږ که دا د بدامنۍ خلاف خبره کوو، نو په یو وخت کې به دا ویل کېده ویل دا د عوامي نشنل پارټۍ مسله ده، کله به ویل دا د دوی شخصي مسله ده. اوس نن هر سړی چغه وایي چې بدامني دا د دې پښتونخوا وطن د خاورې مسله ده. وی منله دا خبره، خو ډېر تاوان او ډېر څه هم د لاس نه ورکړو. بدبختي زموږ دا ده چې د پښتنو سر هله خلاصېږي چې کله دی کندې ته ولویږي، دی د تباهي سره مخامخ شي. دا یاد ساتئ که د عوامي نشل پارټۍ سره چا اختلاف وي، که د عوامي نشل پارټۍ سره چا اتفاق نه وي، خو بیخي دا موږ د ایمان په رڼا کې خبره کوو، د دې خاورې د امانت او دیانت په بنیاد باندې خبره کوو. د نړۍ په سر څومره چې قامي تحریکونه دي د هغې مطالعه ما په خپله باندې کړې ده. د پښتنو دپاره د عوامي نشل پارټۍ نه په غیر د نجات بله لاره نشته، دا د هر پښتون واوري. هغه خبره، هغه مسله چې هغه د خاورې ته پیښه ده، صرف او صرف عوامي نشل پارټي په هغې باندې بیانیې لري، صرف او صرف عوامي نشل پارټي په هغې باندې بیانیې لري، صرف او صرف عوامي نشل پارټي د هغې لپاره تیارې لري. نو که ستا اختلاف دی یا ته پوه یعنې، نو زه یو خواست کوم، اکثر زه ځوانانو ته دا خبره کومه چې که تاسو د عوامي نشل پارټۍ سره اختلاف لرئ، خو کم از کم دومره وکئ چې د خپل تاریخ مطالعه وکئ. که د خپل تاریخ مطالعه نشئ کولی، نو کم از کم د باچا خان بابا کتاب زما ژوند او جدوجهد تاسو وګورئ، دا تاسو مطالعه کوئ. دغه کتاب د پښتون نشنلیزم بایبل دی. ډېر داسې ځوانان په خپله ما لیدلي په جماعت اسلامي کې، په جماعت علما اسلام کې، په پی ټي آی کې، چې کله علما دا کتاب ورکړی او بیا مې تپوس کړی دی او کتلی دی، نو د هغوی وینا دا ده چې د دې کتاب کتلو نه پس په ډېرو حقیقتونو موږ پوه شو او د عوامي نشل پارټۍ او د پښتون نشنلیزم په باره کې زموږ ټول سوچ چې کوم دی دا بدل شو. کم از کم دغه کتاب تاسو مطالعه کوئ. نو زموږ سوچ دا دی چې موږ یو بیانیه لرو، یو تګلاره لرو د دې خاورې دپاره، د دې ټولې پښتونخوا دپاره یې لرو. د باجوړ دپاره خو موږ ځانګړی منشور جوړ کړی دی. دا اعزاز هم تاسو د باجوړ تنظیم ته حاصل دی، ملګرو ته حاصل دی چې په ټوله پښتونخوا کې د صوبایي منشور نه پس صرف په باجوړ کې موږ ضلعي منشور وړاندې کړی دی قام ته. دا ستاسو ډاډ دی زموږ سره. په هغه منشور کې قامي مسایل موږ راغونډ کړي دي چې باجوړ ته مسایل څه دي، پښتونخوا ته مسایل څه دي، حل د هغې لپاره سبا څه دی. نن چې تاسو اورئ په دې تقریرونو کې ګډې وډې وایي، نو د دوی څه پروګرام نشته، د وطن په مسله باندې ناخبره دي. که ناخبره خلکو له، بې علمه خلکو له، بې کرداره خلکو له دا قام بیا مقور کوي، نو ګورې بیا د خپلې تباهي به موږ ذمهوار یو. نو د باجوړ اجتماعي مسایل د افغانستان څخه تړلې لارې ناواپاس لیټۍ کنډو، د ګاهي کنډو، د کږې کنډو پورې، او بیا په صوبایي منشور کې د عوامي نشل پارټۍ دا شامله ده چې واګا باډر کولاو دی، کرتارپور کولاو دی، خنجراب کولاو دی، تفتان کولاو دی. نو د دې مسلمان او پښتون رور سره دا د ناواپاس سره 14 لارې کولاوول به هم زموږ حق وي.
انشاءالله دا 14 لارې دا په منشور کې موږ د دې قام سلوس کوو چې دا لارې کولاو شي نو تقریبا د 40 لاکه پورې پښتانه په ډیورنډ کرښه باندې لرو بر دا به په روزګار باندې شي. په مانسیره کې زما نه یو ورور تپوس وکړو ویل چې کم ښار له موږ لاړ شو د باجوړ د خلکو نه ډک دی د پاکستان هر ښار ویل دا څه چل دی د باجوړ نه خلک را روان دی. مال قسم دا ده مسلم دا ده دا داستان چې موږ بیانو نو موږ پر خپلو خبرو کې څه راکټ سایز نه بیانو څه سایسي فارمولې نه وړاندې کوو او موږ د دې خاورې داستان سندره کوو موږ د دې خاورې داستان قصه کوو د ولس ته چې څه پیښ دي نو هغه د زورورو غوږونو ته رسوو. وګورئ په باجوړ کې دا غږ څوک نه اوري. په باجوړ کې که ظالم ته ظالم ووایې نو پښتون به دله راپاسې وایي ظالم ته ظالم مه وایه. که جابر ته جابر ووایې نو یو دلال بیا ساتلی هغه وایي ته ولې د تلا خبره کې. موږ غواړو دا چې د دې قام ننګ را سره وي. زما نه یو ورځ یو کس پوښتنه وکړل په باجوړ کې ډېر غټ غټ اتحادونه خلکو جوړ کړل د دې قام د غولولو لپاره د دې باجوړ د ښکېل کولو لپاره. ستاسو څه ویل دا څه دي چې دومره ډاډې وایي دومره زړورې وایي. مال زموږ څه یو د خدای ذات دی او دویم زموږ د خپل قام څه اتحاد دی. په یو اتحاد باندې موږ ځکه باید پروا نه ساتو. دا قام که را سره و نو د پاکستان په پارلمان کې دغه ګونګې کرسۍ دا به ګویانه کوو او دغه زورورو ته به د دې قام مسایل رسوو. موږ لوس کوو د دې قام سره په خصوصي توګه باندې سیمه ییز چې کوم مسایل دي نو په منشور کې خو موږ ډېر راون کړي دي او د چارمنګ چې کومه سیمه ده نو دا ګورې زموږ سره جنت یو ټوټه ده پر هغه خاوره کې. د تاریخي توګه باندې د ناوپاس د لارې په خوله کې چارمنګ پروت دی. موږ غواړو دا چې ټولې لارې موږ کولاو کړو نو د ناوپاس د لارې په نتیجه کې د چارمنګ ټولې بدبختۍ ختمېدلی شي. خو دغې ته به رسېدلي د دې سره د چارمنګ د سیمې د تحصیل خصوصي درجه موږ دا لوس کوو چې دغه ځای ته لاړو انشاءالله چارمنګ له به د خصوصي تحصیل درجه ورکوو. د ټول باجوړ تحصیلونه چې کوم دی موږ په پروګرام کې شامل کړي دي چې د باجوړ 7 تحصیلونه دي خو د بده مرغه نه دا په لوکل ګورنمنټ کې په رسمي توګه نه دي منل شوي ځکه زموږ 7 تحصیلونه او چیرمنان هم 2 راله ځکه دا چا مقدمه زموږ وړاندې نه کړه. د وزیر اعلی په یو لاسلیک باندې ناممکنه وه خو غلی شو په هغه وخت کې زما او ستا په مسله باندې خلک نو د باجوړ تحصیلونه رسمي کول. باجوړ ډېره غټه آبادي لري غټه جغرافیه لري. په منشور کې موږ دا شامله کړي چې د دیر په شان د چترال په شان باجوړ له دویمه انتظامي ضلع راوړل چې کوم دی دا زموږ هدف دی. باجوړ ته ګیس راوستل زموږ مرام دی. د باجوړ په اوبو باندې بجلی پیدا کول زموږ مقصد دی. د باجوړ کرونده او زراعت راپورته کول ساینسي اګریکلچر له وده ورکول او یا فیصده د باجوړ د ولس دارومدار دا په زمینداره باندې دی. خو زمینداره زموږ تباه ده. هغه د سرو زرو ځمکې چې د ځمکې په سر کمه غله او میوه ده دا د باجوړ خاوره کوي. خو تخم نشته ساینس نشته اوبه نشته بجلی نشته ټیوبویل نشته دی او تربیت او هنر نشته دی. نو زما زمیندار په دې 21مه پیړۍ کې د 1000 کالو پخوانۍ زمینداره راټینګه کړې ده. موږ غواړو دا چې دا وطن بدل کو دا وطن په ساده انداز نه بدلیږي. قرآن موږ ته وینا کوي قرآن رهنمایي کوي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قام به ځان بدلی قام بدلون به د قام له قبله ولي خو مصنوعي رنګونه نه ګوري. د وطن نه بار پردي رنګونه نه د دې خاورې رنګ به قبلول غواړي د دې قام رنګ به اختیارول غواړي. باور وکئ چې که د اسلام په سطح خبره شي نو د هر چا نه زیات ننګیالي د باجوړ او د پښتونخوا ولس دی. په اسلام هم موږ دې قام ننګ کړی دی خو په دې قام او خاوره به هم ننګ کول غواړي. مسله دلته پیښه ده. اکثر زما نه ملګري تپوس کوي خبریالان یاره وایي په عوامي نشل پارټۍ کې څنګه روانې. نو زه هغوی ته یو خبره کوم او دلته هم دا وایو چې بدمرغي دا ده چې دا ګڼل کېده چې عوامي نشل پارټي د اسلام خلاف ده عوامي نشل پارټي د مذهب خلاف ده. خو یو په دې وخت کې همیشه د عوامي نشل پارټۍ تاریخ دا دی چې د خبرو په ځای دی په عملي توګه باندې جواب ورکوي په عمل کې خبره ثابتوي. ما ته دا ټیکټ جاری کول دا د دې خبرې ثبوت دی چې عوامي نشل پارټي د اسلام هم محافظه ده او د خاورې محافظه ده. تاریخ که موږ وګورو د باچا خان بابا دا کتاب چې راته ما یاد کو
نو لومبۍ پاڼه د هغې راواړوئ. په لومبۍ پاڼه کې بابا باچا خان بابا انتصاب لیکلی دی. وایي د ارواښاد مولانا فضل محمود مخفي د نظم په نوم باندې انتصاب. خدایه ته ودانه کې زمونږ دا خوره وره اجرا او راغونډه کې زمونږ ډله خوره. دا نظم د چا دی؟ دا د مولانا فضل محمود مخفي دی. مولانا فضل محمود مخفي څوک دی؟ دا د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاګرد دی. د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوی دی. خو د بده مرغه نه پښتانه نن مخفي نه پیژني. نو څنګه چې عطاالله خان لاله وویل باچا خان بابا وایي چې مخفي صاحب زما په سیاست کې استاذ دی. پښتون نیشنلیزم ما ته وایي مخفي بابا راښودلی دی. خو موږ مخفي نه پیژنو. باچا خان بابا د علماو نه و خلاف. باچا خان بابا د دین نه و خلاف. باچا خان بابا د هغه چا خلاف و چې د دین په نامه باندې کاروبار کولو، د دین په نامه باندې اقتدار او دنیا ګټله. او دا بیخي د قرآن تعلیمات دي. د قرآن وایي ولا تشترو به ثمنا قلیلا. په دین باندې به دنیا نه ګټي. په دین باندې به اوټ نه غواړي چې ماله اوټ راکړه زه ښه مسلمان یم، یا ماله اوټ راکړه زه به تاله جنت درکم او یا به تاله دوزخ نه بچ کم. جنت او جهنم دا د انسان د عمل او د کردار سره تړل شوي دي. دا اوټ او فیصله چې کومه ده دا ستا د قام د کردار سره تړل شوې ده. نو بدمرغي دا ده چې موږ په تاریخ هم ځان نه پوهه کوو. پښتانه د اسلام نه هم ناخبره دي. که په اسلام هم ځان پوهه کړو بیا هم د اسلام په نامه څوک نشي دوکه کولی. ګورې دا یاد ساتئ، قرآن موږ منلی او په قرآن هم بیا ځان نه پوهه کوو. نو چې بیا راته چا څنګه تشریحات وړاندې کول. نو باچا خان بابا د علماء حق خادم د علماء حق مرستیالو باچا خان بابا، مولانا اسرائیل، مولانا عبدالعزیز، بشمار خدای خدمتگار د باچا خان بابا څخه په خدای خدمتگار تحریک کې روانو. د اسلام په حواله که خبره کیږي په تاریخي توګه باندې، نو دا د تاریخ او د ریکارډ برخه ده چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شو، خو اسلام پکې دننه پورې رانلې. په 1948 کې د باچا خان بابا د نیولو نه پس په مرکز عالیه سردریاب کې په لومبي ځل باندې د پاکستان د جوړېدو نه یو کال پس د اسلام د عملی نظام او نفاذ مطالبه دا باچا خان بابا او خدای خدمتګارو کړې وه. هیڅ چا بله دا نه وه کړې. د 1983 آیین چې جوړېدلو نو خان عبدالولي خان ارواښاد دا چې کوم دی لیډر اف دی اپوزیشن دی، په دغه آیین باندې که هغه دستخط نه کړی دغه آیین کې دا شوې ده چې د پاکستان د ریاست سپریم لا دا به قرآن او سنت یې د دې سبا متصادم قانون نه جوړیږي. دا ولی خان بابا دستخط کړی دی، مولانا مفتی محمود او خان عبدالولي خان دستخط کړی دی. څنګه څوک دا وایي چې عوامي نیشنل پارټي د اسلام مخالفت کړی؟ په دې لنډ وخت کې راته وایي په 2008 کې په سوات ملکنډ ډویژن کې جګړه جوړه شوله. ارواښاد بشیر بلور، میر افتخار حسین او دغه رنګې خټک صاحب اپرای صاحب خټک صاحب دا ملکنډ ته په جرګه باندې لاړ او دا خبره وکړه ویل روره پښتونه څه غواړي چې ټوپک دې راخیستي؟ هغوی ویل اسلام غواړو. ویل اسلام غواړئ راځه خبره کوو. فیصله ورسه وشوله شرعي عدل ریګولیشن او دارالقضا په سوات او ملکنډ ډویژن کې عوامي نیشنل پارټي ورکړي دي. نه مجلس عمل د عملي کړې وه او نه د هغې نه پس بل څه. نن په سوات کې دارالقضا که ګورئ شرعي عدل ریګولیشن نافظ دی نو دا عوامي نیشنل پارټۍ کړی دی. په دې اوسنۍ اسمبلۍ کې سردار حسین بابک صاحب یو قرارداد وړاندې کړو، د قانون هغه برخه شوله. په هغه قرارداد کې دا غوښتنه وشوه په قانوني توګه چې د پښتونخوا په هر جومات کې د قرآن ژباړه ترجمه دې په مورنۍ ژبه کې لازم شي. دا قانون چې کوم دی سردار حسین بابک جوړ کړلو. نو په دې خبرو کې به نه راځو. ګورې قصه بل شان د خو ځان نه خبرو ځان مولانا امیر محمد ترخوي او ډېر خدای خدمتګار تیر شوی دی. بله لوبه روانه ده او پښتانه پوه نه دي په قصه. نو پاکستان چې کله جوړ شو لومبی وزیر قانون چې کوم و جوګیندرنات منډل یې ورته ویلو دا هندو، دا لومبی وزیر قانونو. نو مولانا امیر محمد ترخوي د دې ډېر خلاف یو ورځ ډیپټي کمشنر راوغوښتو. ویل مولانا صاحب ما اوریدلی دي چې ته پاکستان نه منې، ته د پاکستان خلاف یې. نو مولانا ترخوي صاحب ورته وایي چې کمشنر صاحب پاکستان منمه خو دا منډل له سبق نه منمه. کیسه ټوله په منډلو کې ورانه شوې ده. د دغه منډل او نه منډل په نامه باندې لوبه جوړه کړې ده.
په اسلام هم تاسو مینې وئ، د اسلام هم محافظین یې وئ. غزاګانې زما او ستا نیکونو کړي دي، جهادونه د دې پښتنو نیکونو کړي دي، جهادونه غازي عمرا خان کړي دي، غزاګانې بابړي ملا صاحب کړي دي، الینګار فقیر کړي دي، ترنزو باباجي کړي دي، او باچا خان بابا دې ټولو ته احترام لرلی دی. فقیر ایپي کړي دي چې کله به وایي د باچا خان بابا په وړاندې د فقیر ایپي ذکر وشو نو باچا خان بابا به وویل چې ډېر لوی سړی دی، د لوی کورنۍ سړی دی او نر او زیږ پښتون دی. موږ د تاریخ محافظین یو، ټول قام ته بدرانه سترګه باندې ګورو. وګورئ په دې باندې به ځان پوهې کولی چې زه دا خبره اکثر کومه، د عطاالله خان لالا په حجره کې هم کړې وه چې نه اسلام ته خطره شته، نه اسلام آباد ته خطره شته، نه د پاکستان سالمیت ته خطره شته. خطره تاسو پښتنو ته ده، خطره د پښتنو سرونو ته ده، خطره د پښتنو وطن ته ده، خطره د پښتنو وسایلو ته ده، خطره د پښتنو کلتور ته ده، خطره د پښتون قام اقتصاد ته ده، اقتصاد ته خطره د پښتون قام ځوانانو ته ده. دا قیمتي ځوانان، دا قیمتي مټي چې دا دوبۍ مبادولی شي، قطر، استرالیا او پنجاب کراچۍ مبادولی شي، دا ایران د خپل وطن نه ځکه کډوال کړي دي چې دا خپل جنت وطن جوړ نه کړي. موږ ولې قابل قبول نه یو؟ موږ ولې په خلکو بد لګو؟ ځکه موږ د دې خاورې د آبادۍ خبره کوو. هغه جنګي پراجیکټ موږ ناکام کول غواړو، هغه د بدامنۍ بیانیه چې کوم دی موږ ماتول غواړو چې 50 کال یې دا قام وخوړو، 50 کال یې دا خاوره ماته کړله. غواړو دا چې دا قام د دې قصو نه نور راستونکو نو ډېر مسایل شته دی، پښتنو ته ورپېښ دي. خو ګورې که نجات دې خاورې له ورکولی شي نو د عوامي نشل پارټۍ رڼا یې ورکولی شي. رڼا تاسو ته پته ده رڼا څه دی؟ رڼا د عوامي نشل پارټۍ منشور دی. کیاري دي په دې خاوره، بلاګانې دي په دې خاوره. کیلې خو د عوامي نشل پارټۍ نه کوو، ګیلې خدا کوو چې ایمل ولی خان څه ونه کړه او بابک صاحب څه ونه کړه، خو چې د واک وخت راشي نو واک نه ورکوو. څومره هم چې پښتون قام د عوامي نشل پارټۍ په واک ورکولو کې تاخیر کوي، تر هغې پورې به دا خاوره په تاوان کې ځي. څومره هم چې پښتانه په فیصله سازۍ کې غلطۍ او کوتاهي کوي نو دا قام به د تاوان سره نور مخامخ کیږي. څومره هم چې عوامي نشل پارټۍ ته د قام په ملاتړ او مرسته باندې زر واک حواله کړی شو، په دې اتمه د پرورۍ باندې حواله شو، د لاټین په بنیاد باندې دا قام روان شو، نو تاسو باور وکئ د دې قام نجات به راځي. خواست تاسو نه دا کوو په دې ټوله پښتونخوا کې غږ وکئ چې د لاټین په نمایندګۍ صوبایي پارلمان ته څوک رانشي، قامي اسمبلۍ ته لاړ نشي. نو زموږ مسایل د واک سره تړلي، د واک سره دا د اختیار سره تړلي دي. بې اختیاره قامونه، بې واکه قامونه کله هم خپل وطن نشي بچ کولی. نو جګړه لانجه د خاورې د نجات ده، د خاورې د امن ده. که د امن مقدمه موږ وګټله، باجوړ په 10 کاله کې جنت کېدلی شي، پښتونخوا په 10 کاله کې د قطر نه مالداره صوبه ګرځېدلی شي. دومره وسایل د خاورې له خدای ورکړي دي چې صرف د سواد په سیند باندې یو سروې شوې ده، یو کینیډین فرم کړی ده په 1995 کې چې که د سواد په سیند وسایل ورکړل شي نو هر 2 کیلومتره پس د بجلی ډیم پې جوړېدی شي. 40,000 میګاواټه صرف د سوال په سیند باندې بجلی جوړېدی شي. د ټولې پښتونخوا 300 میګاواټه ضرورت دی، هغه هم او تا ته نه میلاویږي. نو د عوامي نشل پارټۍ په منشور کې شامله ده چې 200 واړه ډیمونه په هره ضلع کې په خپل واک باندې په صوبایي خودمختارۍ کې دا موږ په راتلونکي وخت کې جوړو. او دا به کېږي چې واک میلاو شي، پښتنو ته اختیار میلاو شي، چې بجلی موږ خپله پوره کړله نو صنعت او کارخانه به راځي. د عوامي نشل پارټۍ په منشور کې شامل کړي چې هر ضلع له اکنامک زون به ورکوو، صنعت او کارخانه به ورکوو. نو چې کارخانه راله، بجلی راله، ګیس ما تا ته پوره شو، بېروزګاري به ختمه شي، غریبي به کمه شي، ځوانان به په وطن شي. چې روزګار او ترقي راله او هنر رالی نو د بدامنۍ دا بیانیه چې کوم دی دا به کمزوري شي. بدامنۍ له خشاک جوړ کړی دی، د پښتنو ځوانانو نه خشاک جوړ دی د بدامنۍ دپاره. دا ډېره اوږده قصه ده، بدامنۍ څه ساده قصه نه ده په دې وطن کې. دا د غریبۍ او د بېروزګارۍ په شکل کې راګښتې ده، د اقتصادي بدحالۍ په شکل کې راګښتې ده. نو دا وخت موږ وینو چې د پاکستان ریاست د یو لوی بحران سره مخ دی په سیاسي او اقتصادي توګه باندې. د دې اوټ نه او د منبرۍ نه د قام زړم تور شوی دی
ځکه هر منبر هر ګوند د دې قام څخه خیانت او دوکه کړې ده. وګورئ بیا هم دا یاد ساتئ پښتانه وایي که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. بله لار موږ څه نشته، بل اپشن نشته د دې قام سره. نو فیصله سازۍ له به راځو، صحیح فیصلې له به راځو او د هغه صحیح فیصلې توقع دا ده چې په 8 تاریخ باندې په باجوړ کې هم د لاټین په نښه ملګري کامیاب کړو او په دې پښتونخوا کې هم کامیاب کړو. زه د اجمل بابا په دې یو شعر باندې چې د خپل وطن په مینه کې هغه ویلی دی، په هغې خپله خبره ختموم. وی ای د ګلو څانګې ستا ځواني دې تل رنګینه وي، ای د ګلو څانګې ستا ځواني دې تل رنګینه وي او زما غوندې زړه ستړي به دې سوري ته دمې کوي. ډېره مننه. ډېر